السلام علیکم زه منیز خان او نن د اکتوبر 3 تاریخ یو ډیر اهم او تشویشناک خبر دی خو زما روزانه د خواهشي چې سدسي د خوشحالۍ خبر زه تاسو ته وایم خو پای کې زه روزانه ناکام یم او زما یو څو فالوورز دي هغوی اکثر په کمنټ کې وي چې چېرته خو څه خوشحالۍ خبر ووایه خو بدقسمتۍ ته پاکستان داسې حالت ته تللی دی چېرته د خوشحالۍ خبر به په دوربین کې اینې چېرته کوشش وکړي نو بارته یو نیم ښکاره شي نو ټول تباهي ده خبر دا دی چې د یو ملټي نیشنل کمپنی د پروکټر اینډ ګیمبل هغې هم پاکستان نه کاروبار بندولو اعلان وکړو د دې نه مخکې هم ډېرې ملټي نیشنل 26-27 ملټي نیشنل کمپنیانو پاکستان نه خپل کاروبار بند کړو او لاړه او ډېر غټ د اربونو کربونو پروجیکټ وي زمونږ چې کله رژیم چینج شو نو زمونږ اسټابلیشمنټ او د حکمرانانو موږ ته ویلي چې اوس به حالات د ملک ډېر ښه شي او یو ادارې جوړه کړه هغې ته وي SIFC سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر خصوصي دی له جوړ کړی و چې بهر نه به مونږ انویسټمنټ راوړو او دا خوشخبرانې یې راته ویلي وي چې 100 اربه ډالرې به راځي مونږ ډېر خوشحاله شو بیا د حکومت چمچې صحافیانې هغوی وی چې پاکستان به داسې ترقي کوي چې لکه پاکستان به په سپوږمۍ کې پاکستانیان ناسي او لاندې خلکو پسې به خاندي خو اوس مونږ په خپله د خندا شو او د هغې وجه دا ده چې په یو ملک کې انصاف نه نظام انصاف تباهي امن و امان تباهي جعلي جمهوریت کم اعتراف چې وزیر دفاع په خپله کړی دی چې دلته یو هایبریډ نظام دی هایبریډ نظام هسې یو درمیانه نه شي وي نه هی وي نه سړي نه ښځې دا درمیانه نظام ته هایبریډ نظام وي نو دغه نظام دی نو د هغې نه ته څه د توقع به وکړي چې دا به موږ له څه ډیلیور کړي یا به موږ له څه ښېګړ وکړي بهر نه چې انویسټر راځي که نه اګوري چې دلته کې امن و امان څه صورتحال دی نو زمونږ امن و امان صورتحال انډیکس کې تباهۍ کې روان یو ځکه چې تو ګوره بلوچستان کې اور لګېدلې سرکاري سړی د مازدیګر نه پس د روډ ته خو پرېږده د کوره بار نشي راوتې په خیبر پښتونخوا کې په قبایلو کې پخپله بمباري کوو او کشمیر کې اور لګېدلې او د بندولو هیڅ سنجیده کوشش نه کوو الټه حالات خرابېږي مونږ به اکثر خاندل تنقید به مو کوو چې په مقبوضه کشمیر کې هندوستاني قابض حکمرانانو چې کوم دی انټرنیټ بند کړی فریډم آف سپیچ نشته په خلکو جعلي مقدمې کوي نن په کشمیر کې انټرنیټ بند دی فون بند دی لینډ لاین بند دی مقدمات شروع دي په عام پرامن خلکو باندې تشدد دی په دا حالات چې په میډیا بار انویسټمنټ ګوري الې ونی دي چې دلته به انویسټمنټ کوي په تیر 2 کالو کې کمی کمنیانې لاړې صرف درته د هغې تفصیل ویم نو حیران به شئ چې موږ ته باید ته څومره تیزۍ سره روان یو مایکروسافت لاړه ګل احمد ایکسپورټ بزنس بند کو شیل آیل ډیره لوی کمپنی وه شیل پمپونو والا کمپنی لاړه ټوټل کمپنی وه لاړه کریم لاړه اوبر لاړه سیمنس ټیکنالوجي لاړه ټیلینار لاړه د میډیسن ډېرې غټې کمپنیانې الای لاړه فایزر لاړه سینوفي لاړه SWVL لاړه او پراکټر اینډ ګیمبل اوس اعلان وکړو دې علاوه هم 26-27 کمپنیانې دي چې هغه د پاکستان نه لاړې په تیر 2 کالو کې د حکومت اعداد و شمار دي چې 30 لاک خلک پروفیشنل ډاکټران انجینیران IT ایکسپرټ د دې ملک نه لاړه ځکه چې خپل مستقبل ورته نه ښکارېدو او پرون یو ریپورټ راغلی چې په دنیا کې پاکستان دې کال کې د خپل وطن نه نقل مکانۍ کې پاکستان نمبر 1 شو او په انګلند کې د ټولو نه سیوا د سیاسي پناه دپاره درخواست چې ورکړی په دنیا کې هغې کې پاکستان نمبر 1 شو نو چې خپل ملک تباهۍ دي زه خو حیران یم چې دا فیصله ساز یا عقل نشته او یا کو عقل شته نو په قصد حالات داسې کوي ځکه چې دا ټول خلک ریټایرډ شي او حکمرانان وزیران مشیران دوی خو به لاړ شي انګلند ته فرانس ته ایټلي ته جرمني ته استرالیا کې به جزیرې وایي مونږ به دلته کیو خو زمونږ دپاره د ملک د اوسېدو قابل نه دی زمونږ غونته سفید پوشه خلک اوس داسې حل دی چې نه راسره په ملک کې د اوسېدو پیسې شته او نه راسره د تښتېدو پیسې شته او دا کم حالات چې روان دي نو دې کې داسې امید نه ښکاري چې دا حکمرانان یا فیصله اساس سنجیده کوشش کوي چې د دې ملک دا سیستم دی ټیک شي هره مسله مونږ په ډنډه حل کوو او هره مسله د ډنډې حل نه د ډنډې سره وقتي طور هغه مسله دباو شي خو په ان د لانګ رن
په مستقبل کې د هغې ډېر خراب اثرات دي. پښتانه خفه دي، بلوچیان خفه دي، کشمیریان خفه دي، سندیان خفه دي، سرایکي خفه دي. خوشحاله څوک دي؟ الله دې زموږ په دې حکمرانانو رحم وکړي او الله دې دوی له د عقل استعمالولو توفیق ورکړي چې د هغه فیصلې وکړي چې کوم د عوامو او د پاکستان په مفاد کې کینې هر طرف ته تباهي روانه ده. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.